بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو د پی ټی آی یو عالم دی چې هغه د کتاب البطن نه یو فتوا ورکړې ده. نو راځئ چې موږ د هغه د کتاب البطن دا فتوا واورو، د هغې نه پس زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد پورا کرنے والا ایک مرد مجاہد جسے عمران خان کہتے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہم پر فرض ہو چکا ہے. اس موقع پر جو لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکاتوں پر فخر نہ کریں. ان کی نمازیں، روزے اور زکات قبول ہی نہیں ہے. عزتمندو تاسو د دې عالم دا خبرې واورېدلې چې دې د کتاب البطن نه یو فتوا ورکړې ده چې په موږ باندې په دې وخت کې د عمران خان سره ودرېدل فرض دي، او چې څوک د عمران خان سره نه ودرېږي نو د هغوی چې کوم دی منځونه هم نه قبلېږي، د هغوی زکاتونه هم نه قبلېږي، او د هغوی روجې هم نه قبلېږي. نو زه د کتاب البطن دی مصنف ته ویمه چې ته خو ځان ته لوی عالم وې او د خپل کتاب البطن نه تا دا فتوا ورکړې ده، خو زه دا خبره کوم، زما دا فتوا ده که څوک د پی ټی آی سره وي او په صحیح طریقه باندې لمونځ کوي د دې دا لمونځ قبلېږي، او که څوک چې کوم دی د جمعیت علما اسلام سره وي او په صحیح طریقه باندې لمونځ کوي د دې دا لمونځ چې کوم دی هغه قبلېږي، او که څوک د پیپل سره وي، که څوک د نیشنل سره وي، یا څوک چې کوم دی د بل جماعت سره وي په صحیح طریقه باندې خپل لمونځ اودس کوي دا قبلېږي. دغه رنګې که دوی زکاتونه په صحیح طریقه باندې ورکوي نو هغه چې کوم دی ادا کېږي. دا فتوا زما نه ده چې څوک د پی ټی آی سره یې د هغې لمونځ هم نه قبلېږي، د هغې زکاتونه هم نه قبلېږي، او که څوک زما سره یې د هغې لمونځ او زکاتونه قبلېږي. موږ هېڅکله د کتاب البطن نه فتوا نه ورکوو، بلکې موږ به چې کوم دی حق ته حق وایو او غلط ته به غلطه وایو. نو زه د دغه کتاب البطن دی مصنف ته ویم چې لږ خیال کوه چې فتوا ورکې نو هغې ته لږ سوچ کوه، د کتاب البطن نه چې کوم دی فتوا مه ورکوه. نو الله رب العزت دې موږ د داسې غلطو مولیانو او د غلطو خلکو د مرګستیانو وساتي. وما علینا الا البلاغ.